نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم مسلمانانو، موږ د قربانۍ تفصیلي مسایل شروع کړو. آی کې زموږ دویم نمبر حصه ده. نن به موږ ووایو چې یو کس د قربانۍ لپاره زناور واغستو، څاروی واغستو، دی صاحب نصاب و، خو دی مړ شو. نو اوس به څه کېږي د قربانۍ؟ د هغې حل دا دی چې اوس هر څه د ورثو ته منتقل شو، د وارثانو خوښه ده. اوس ورپسې هغوی ایثار ثواب کې دا قرباني کوي هم او که نه هم کوي، خو دا اوس منتقل ورثاو ته شوه. اوس ورثاو که ورپسې قرباني کړه نو بهتره ده. اوس د قربانۍ چې کوم څاروي دا یو څو ورځې مخکې اخیستل پکار دي چې بندې لږ وساتي. شیخ الهند رحمت الله علیه باره کې راځي، حضرت وایي کال مخکې د کال سر کې به ګډ واغوست، هغه به یې ساتو، هغه به یې ځان سره عادت کړو، هغې سره به یې منډې تړلې وي والي، لبې به یې ورسره کولې. بیا به چې کله حلالو نو سترګو نه به یې اوښکې بهېدې، ژړل به یې ورسره، ولې هغه سره به محبت پیدا شي او عادت شی به ورسره. چې کوم شي سره ستا محبت وي هغه ته قرباني کړي نو په هغې اجر زیات دی. نو په دې وجه د قربانۍ ځناور مخکې نه والا وساتئ چې ستا ورسره محبت وي. اوس یو ځناور ورک شو، نو کسانو ځان له بل څاروی واغسته. اوس د یو ذبحه وکړه، دا ځناور بیا را پیدا شو. نو که چرې دا کسان صاحب نصاب په د دی نه یو کاپي شوه، او که چرې غریب و، د غریب څاروی ورک شوی بیا را پیدا شو او غریب ځان له بل هم اخیستی، نو غریب په دواړه قرباني کوي. مالداره چې و مالداره نه یو کاپي شوه، او غریب چې غریب په دواړه قرباني کوي، ځکه په غریب خو قرباني نه وه او د په زوره په ځان کوله، په ځان یې واجب کړه، دی په دواړه کړه. په ځناور کې تبدیلي، اوس یو کس ځناور واغستو، هغې نه د خوښ بلی دی، نو د دې قیمت مطابق ځناور بالي، یا د دې نه بله ګرانه دی، دا نه چې د دې نه ارزان والي. چې د دې نه ارزان واغستو سوایي روپو به حساب وکړي، به صدقه ورکړي. اوس یو ملک دی، یو ځای دی، هلته ځناور ډوب شو، سیلاب راغی، زلزلو سره، بل صافت سره ځناور ډوب شو. نو اوس به خلک څه کوي؟ ځناور نشته، قرباني ده. نو اوس به خلک داسې وکړي چې قربانۍ قیمت ولګوي او د اوو کسانو حصه به تقسیم کړي په اوو کسانو پیسې. نو چې د اوو کسانو کې د یو کس رئیسۍ هغه روپۍ به صدقه کوي. دغه شان د ځناورو عمرونه هغه موږ ویلو مخکې هم بیا ویلو، خیر د ګډ او چینی لپاره یو کال لازم دي. ګډ البته که د شپږو میاشتو یا د اوو او د ښکاري د یو کال داسې غټي ډمبوس کوي، بیا پې هم صحیح ده. غوا، غویې، میخه د هغې چې کم در دی دغه شان نو د دې 2 کاله لازم کېدل دي، او اوښ 15 کاله. اوس دغه ځناور دي، د دوی غاښونه نشته، عمر برابر دی، قرباني پې جایز ده. غاښونو باندې اعتبار نه دی، عمر باندې اعتبار. اوس دلته زموږ علاقو کې یو احتیاط پکار دی. باپاریان راشي میلو له ځناور راوړي، د نورو ځایونو لرې لرې والي، دلته خرڅول راوړي ګټې لپاره. دلته موږ تاسو ته وایي عمرونه یې کم وي، غاښونه یې ني، قسمونه کوي، سوګندونه کوي، د دې عمر پوره دی. هلکه دا تا د کوم نه راوځي؟ دا تا ساتلی دی خپل. اوس که یو کس کور کې ساتلی، په هغې خو اعتبار شته، هغه به ولې حساب کړی. چې یو کس په خپله د بل ځای نه راوځي، بل چا نه یې اخیستی دی، نو په دې څه اعتبار دی؟ باپاري په خپله اعتبار مه کوئ، د باپاري پته نه لري، د خپلو پیسو لپاره ستا په قربانۍ څه کوي. او دا کوم پارمي ځناور دي، پارمي غواګانې دي، دا پارمي ځناور چې دي، نه د دې چې پیدایش دی نو هغه په پستنو سره کېږي که نه، دې کې هنر او ماده نه یو ځای کېږي، بلکې د انجکشن په ذریعه دې ته ماده دننه کوي. نه دې قرباني جایز ده، دې ته خو جنس اخکه دننه کوي، قرباني جایز ده. البته علما وایي قرباني لازم شی دی او ډېر کال پسې چېرته دا شک و شبهې شي له ځان ساتئ، لیکن په دې قرباني جایز ده.
او یو زناور ته سرمنه بیماری ده او بیماری صرف سرمنه پورې محدود ده نو قربانی په جایز ده کراغي اثرات وخت ته رسیدي کته بدن ته رسیدي یا په قربانی جایز نه ده د زناور سرمنه متعلق نو سرمن بس کیږي صدقه کوئی به غریب له ورکي یا خپل استعمال کې امرا اوس پېشي خو کساب له بګره نه ورکړي یا ساتي ډېر خلک کساب راوړي هغه مزدورای کې ورکړي دا ناجایز دي ښا کساب له مزدورای کې نه ورکړي دا شان ورکول شي مزدورای کې او بهتره دا نو صحیح وخت کې چې مدارس ته حواله کو مدارس طلباء دې صحیح حقدار دي اوس زناور کې حرام سيزونه کم کم دي حلال زناور د خدای کې حرام کم کم ځایونه دي نو و شیدونه وای دي کې حرام دي یو خو وینا بيدون کې وینا حرام ده بل د وړو بول نه دا حرام نه دي خوراک بل د نر زناور چې کم غزو تناسل له د میلاد چې کم اسرا دې سره چې کته کم ایسي دي تا ندا د دې خوراک هم حرام کړه بل دغه بولو کم ایریا نه زائد د دې خوراکم حرام دي غدود دا سخت غوخه دي کې دنه د دې خوراکم حرام دي مسانا د بیتیاز چې کومه تیلای دا د دې خوراکم حرام دي فتا دا پکې دنه وسلا دام حرام ده او کنز او تحاویر اغستری حرام مغز هم وی حرام دی دا پکې محمار کړل دا دین لای کې دا سپینه ورته کې صحیح اوس حرام زاده یو الګ ته حرام زاده حرامي دی آسان الفاظ کې بوله دا غزب هوي څنګه دا حرامي ذبح خو جائز د مسلمان خدای کنه پیدایش خو دا حرامي توپ دی ولیکن ذبح حلال نه مسلمان دی او جو زناور دے حامل نے لاغی زبا دا حامل زناور زبا حلال ہے لیکن اختیار پکار دے کتا تا پتہ ہی کہ دو وقت رانزدی دے کہ بے زبا مکروح ہے البتہ حلال نہیں تو بچے رہو تو بچے جو اندے بچے حلال ہے استعمال جائز دے دا جان حلال نہیں تو بچے رہو تو بچے مر دے بس وخیم حرام ہے دا جان دا حلالو نه پس بچی دراو یا خو مړ شو بیا به نه استعمالي البته بچی راوته تا اوسه لوی دی دا به خیرات کې خیرات نه کو بیا دی حلال کو نو غوخه به خیرات دغه شان خارخي زناوري یو زناور باندې خارخ ته دا قرباني صحیح البته کله خارخ اثرات غوخه ته رسیدي بیا نه رسیدي د غنا زناور باندې قرباني یو کس د غنا ساروی در باندې خرڅ کو او تا ته بعد کې پته ولګی چې لکه ما خو د غنا ساروی نه کړی دی نو پکار دی چې بل ساروی والی بل ساروی به حلالې یو زناور نه داغ ورکړی شوی داغ د صحت لپاره ورکړی کیږي د دې قرباني جایز ده یو زناور د غاښونه نو غاښونه تاسو ته ما وویل یو زناور غاښونه نشته او عمر پوره دی قرباني صحیح او عمر کم دی غاښونه نشته بیا خو نه ده صحیح دا یعنی یو زناور هغه غاښونه ډېر غورځېدلي لږ شته بیا هم صحیح ده یو زناور دی ډېر غاښونه شته لږ غورځېدلي قرباني صحیح ده یو زناور دی هغه پرې خولې خوراک کولی شي غاښونه نشته بیا هم قرباني صحیح ده یو زناور دومره کمزور چې خوراک پرې نشي کولی نو بیا قربانۍ کې کراهت دی لکه باره کې یو زناور دی هغه پیدایش لکه نشته نو قرباني صحیح نه ده یا لکه وا نیمه نه زیاته کټ شوې ده نو بیا هم وایي صحیح ده یا درې مې کټ شوې ډېر علما وایي بیا هم وایي صحیح نه ده اوس وایي ساوث افریقا کې د هغې دا عادت چې چای دی ګډې ساتنې دی نه وایي لکه یې کوي وایي دا علامت پرې دی هغې وایي دا د هغې یو نظریه ده د دې سره دوی ته صحت ملاوي نو هلته خو بېرته بل ګډ نه ملاوي ګډ لکای نه باندې نو هلته بیا خیر دی مجبوري ده اوس زناور دی واغسته څاروي هغې کې پای دي د دې پای استعمال تا دپاره ټیک نه دی د دې پای به څه کې صدقه کېږي پوهېږي که نه یا د هغې رقم صدقه خو فایده به د زناور نه دا پای اخیستل فایده دي که دا به یا په هغې واپس وشکو یا په چاره خیراتي ورکړه غریب دی
ذبح چې دا وي دا په خپل لاس بهتره او که په خپل لاس نشي کولی بل چا باندې کوي ته ورته ودرېږه تکبیرات وایه دغه ټیم بسم الله الله اکبر په ذبح باندې اجرت اخیستل جایز دی او البته په ذبح کې به په اجرت کې سرمن نه وړي په اجرت کې سرمن نه به ورکې نه به اخلي او د ذبح اجرت جایز دی غوښه به اجرت کې نه ورکې دغه شان د ذبح وخت کې د شرکاو نومونه اخیستل لازمي دي زموږ خلک د ټولو نومونه دي د پلانکي په نوم دی دا د پلانکي دی دا د نه د دې اخیستل لازمي دي بس اراده د ټولو نیت دی که نه یار د ذبح کولو مقصد څه دی د ذبح کولو مقصد چې ستا په زړه کې صرف د الله رب العزت رضامندي ښه بل څه نیت کې ني که د غوښې نیت کې یا بل څه ګډوډ نیت کې دا د قرباني ګډوډ یاد ساته صرف د الله رضا د ذبح کولو وخت کې څاروي کې مخکې نه غیب نشته او هغه ټیم شپه ماته شوه بل څه چل ونه وشو نو دغه ټیم قرباني جایز ده ښه دغه ټیم دا چې سړی هلې هغه ټیم کې پکې غیب وي بیا پرې ناجایز اوس ذبح وشوه او یو کس راغی چې یاره که تاسو کم یې پنځه شپږ کسان امام ځان سره شریک کړي ذبح نه پس شرکت صحیح نه دی ښه شرکت پر ذبح نه مخکې کړي اوس د ذبح وخت به زناور څنګه دغه کوو زناور به کوي داسې واچي چې مخکې قبلې ته راشي خپې به له وتړې درې او دا سمه خپه به له کلاو پرېږدي چې کوم کس یې ډالۍ به وایي بسم الله الله اکبر اوس یو کس د ذبح ټیم کې نیت ونه کړو مخکې نه خو نیت وکړه نه دا ته راوسته څه نه دی دا وایي غوا څاروي نو خیر دی خو قصدن چې اراده دې نه وي بیا خلک یو زناور د دانه د پیره سولی ده نو د ده قرباني ټیک ده رسای د زناور په رسای د ښودلی دی قربانی دی دا رسای به خیراتي ورکړي صدقه کې به یا کله خرڅه په رقم به صدقه کې یا خپل استعمال کې هم راوستلی شي بل ملک یو کس اوسېږي هغه خپل ملک ته پیسې راوړي قربانی لپاره قرباني صحیح ده البته وایي د رضو تعین به یو شان چې هلته که مرض باندې اخلي چې هدلته وي لکه اوس سعودي به سبا اختر کوي نو که مونږ سره بله ورځ سعودي والا قرباني کوي نو صحیح ده ځکه هلته هم د اختر ورځ ده دویمه ده هلته هم د اختر ورځ ده د قربانۍ ورځې دي البته زمونږ چې کله درېیمه ورځ نو بیا خو هلته د اختر ورځ نه بیا ناجایز ده بیا صحیح سبا هم کولی شي ولا بهر ملک والا نه قرباني بله ورځ هم کولی شي بله ورځ هم کولی شي خو د درېیمې نه پس به درېیمه نه شي ځکه بیا هلته د اختر ورځ نشته دغه شان یو ښځه زانیه ده زناکاره ده د هغې د خاوند قرباني د لاسو څنګه جایز د مسلمان دی البته ګناهګار دی دا اوس دی توبه ولې اخکل پکار دي قرباني د لاس خو حلاله ده دغه شان یو زناور جبې کټ شوی ده خوراک نشي کولی تکلیف کې دی قرباني صحیح نه ده زخم دی نو زخم په وجه قرباني باندې اثر نه غورځېږي البته زخم اثرات دننه بدن کې خواري دي تکلیف دی نو بیا احتیاط پکار دی او یاد ساتل پکار دي چې کم زناور ژوندی د هغه نه به هېڅ قسمه اندام نه کټ کړي دا حرام دي هېڅ قسمه زناور نه باندې به شروع کوي چې حلال شي یخ شي اینه بس په شروع کوي د زناور نه سر لر کول دا مکروه دي سر باندې نه لري اوس هو کسان شرکا دي ګودي سلور دي پنځه شپږ دیرسو دي شرکا دي ایو پکې د اجازت نه کړي او نور یې په خپل خو حساب حقې دا صحیح نه ده ټول اجازت یې نه بزم کیږي ها اوس یو کس دی د ذبح د شرکت نه اړخته کېږي په دې صاحب نصاب نو د شرکت نه اړخته شي ځان نه دی وکړي بیا نه دی وکړي بل چا سره وکړي وایي که دا غریب و دې به د شرکت نه بیا د ذبح ټیم کې نه بیلیږي که دی بیلیږي د سره ټول ټل قرباني خرابېږي یس د ټولو کسانو قرباني خرابېږي د شرکت چې کومې پیسې دي نو دا وایي د مخکې نه راغونډې کوي که مخکې نه وي بعد کې هم راغونډولی شي پوهېږي که نه خو چې پوره پوره راجمع کړی شي کمې زیاتې پکې ني او که د ستا خدای بل څوک ادا کړي هم صحیح
یاد ساتل پکار دی شیعه ذبح صحیح نه ځکه شیعه چې دا کافر دی اسلام نه خارج دی دنه کتابی دی نه مسلمان دی د شیعه ذبح حرام دی شیعه ځان سره ټل کې ملګری کولم حرام دي شیعه بل ځان سره ملګری کې نه په ذبح کې دا یو څو مختصر مسائل شو الله رب العزت ټول خبرې په عمل کې راولي واخر دعوانا الحمد لله